غواړو خو کېدای شي زموږ په دې کتونکو کې بعضې کس تاسو تقریر نه وي کتلی او هغه وایي چې د مفتي صاحب انداز به څنګه نو که تاسو بد نه ګڼئ کومه قصه چې تاسو دنده وکړه خاص کر زه به د مار هغه تذکره وکړم تاسو وایئ چې ټک ورکوئ مو ورکوئ پرش کوئ که هغه تاسو په خپل انداز کې دا مختصر ووایئ ستاسو به ډېره مننه وي تاسو به دا خو ماسې چې منځ کې پکې خوندور خپل انداز کې زه چې تاسو وکړئ دا انداز اوس نه جوړېږي په هر صورت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نننی پروګرام کې موږ موجود یو پورن او کوز اواره چې کوم کله دغه کې موږ ناس یو د ټیم کې ما سره نننی پروګرام کې چې کوم شخصیت ملمه دی هغه به تاسو پیژنئ. ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د هغوی تعارف وکړم او هغې باندې هغه تاسو ته مخامخ کړم بلکې تاسو یې په خپل هم پیژنئ. ماشاءالله نن سبا دور کې د هغوی چې کوم بیانونه دي هغه لکه ډېر زیات سړي پرې زړه باندې ډېر خلک او سوشل میډیا باندې هغوی ډېر زیات په لکونو چې دی نو مینوال دي فالورز دي. کوشش به کومه چې هغوی سره د هغوی د ژوند په حوالې سره یو څو خبرې وکړم. مفتي صاحب ټولو ناول تاسو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. جزاک الله الله هم خوشحاله که الله هم ښه ساته. ټولو ناول خو زه تاسو ته ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ټایم راکوو. بیا تاسو چونکې موږ سره هم ډېره زیاته مینه ده او زموږ هم انشاءالله کوشش به کوو چې تاسو سره مینه وساتو. دې علاقې ته تاسو بار بار راځئ نو په دې علاقې زه تاسو ته یو ځل بیا هرکلی ویم. جزاک الله. زما له طرف نه ټولې د ضلع شنګلې خصوصا د دې علاقې زه د ټولو شکریه ادا کوم چې دوی ما سره یو عقیدت دی، ما سره یو مینه لري. الله دې دا مینه روزي کړي او الله دې دا د دوی د آخرت د نجات ذریعه وګرځي. جزاک الله. تاسو خو دې علاقې ته ډېر ځای راځئ نو دا علاقه در باندې څنګه ولګېده او خاص کر دا خلک تاسو څنګه فیل کړي؟ یاره جی زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د علاقې ته رالم ځکه چې دا علاقه تقریبا زمونږ چې کومه خپله ذاتي علاقه ده مولا یوسف هغه هم داسې غریزه علاقه ده نو ډېر ښایسته را باندې دا علاقه لګي. بیا نن د موسم په اعتبار سره هم ډېره ښکلې ده. ډېر زیات خوشحاله شوم جی ډېر زیات او په خوشحالۍ کې مې ښه مزید اضافه وشوله وایم چې دلته نور ټیم وباسم. تاسو بیسیکلي هم دغه بونیر ستاسو علاقه دلته تاسو پیدا شي؟ بلکل ضلع بونیر کې. او تا راته ووایه چې تاسو دنیاوي سبق څومره ویلی دی او بیا دې سره سره دا دیني سبق تاسو څومره ویلی؟ ما خو جی دنیاوي تعلیم چې دی عصري تعلیم هغه اف ای دی. ډیګري مې اف ای ده، نور مې تړ یې روم کړی دی خو ډیګري مې اف ای ده. او دا قال دنیاوي تا دینی تعلیم چې دی جدا خو ما دوره حدیث کړی دی، دوره حدیثه پورې علم مې کړی دی. د سټارټ سبقونه تاسو کوم ځای کې ویل او اولنۍ مدرسه کوم بیا پرورو تاسو دغه دیني تربیت چېرته وشو اخري فراغت هم د کوم ځای نه شو؟ ښه جي اولنۍ مدرسه خو جي چې ما حفظ شروع کړی دی نو دا باچکټه ورته وایي ضلع بونیر کې یو کلی دی مولانا عزیز الرحمن صاحب مدرسه ده. هلته زه څلورم کې سکول کې وم حفظ مې شروع کو نو چې څلورم او پنځم او شپږم مې هلته وکړل جو حفظ مې مکمل کو. بیا دیوانه بابا قاري صاحب یادېږي عبدالقادر قاري صاحب نن مې ورسره ملاقات هم وکړو زما د تجوید استاذ دی. هلته مې تجوید وکړو هغې نه پس مې بیا سبقونه شروع کړي تورو سکې دا شپږ درجې مې تورو سکې ویلې. یوه مې بیا وړه دوره ګجرات کې ویلل او دوره حدیث له بیا حقانیې ته تللی وم. 2012 کې زما فراغت شوی دی کوړه خټک حقانیې مدرسې. مفتي کورس هم کوم ځای کړی؟ نه مې دی کړی جي مفتي کورس. دا خاصې د خلقو یو دغه دی جو مفتي اکبر صاحب او نور ما مفتي کورس نه دی کړی جي. دا راته ووایه مفتي صاحب چې تاسو دغه کله د علمي سفر روانو نو قسم قسم حالات د ژوند هم د کور د طرف هم مشکلات لکه زه به خصوصي ویم اکثر د مدرسو طالبانو ته د مال ډېر زیات کمی هغه ډېر په تنګسیا باندې هغه سبقونه ویلی کېږي. ستاسو سبق څنګه ویلی شي؟ زه خو جي دا تکالیف خو جو راځي خو زما خصوصا والد صاحب مې چې دی زه تقریبا مشریز ویم نو د هغه سره د ملیشا نشنلټي ده نو هغه زما د علم نه مخکې ملیشا کې اوس هم په الحال اوس هم ملیشا کې ده نو الحمدلله مالی حیثیت خو نو په دغه حواله راته داسې خاص مشکلات پکې نه دي راغلي. په خپل دنیاوي کارونو کې څه دخل لرئ که نو صرف دغه مدارس دي او تاسو؟ ولې نه جي لرو مخکې طالبۍ کې هم لرلی دی اوس هم د ټول کور د خپل کور ذمهواری زما په سر دي د کشنار ورونو د خویندو دا ټولې ذمهواری اوس هم زما په سر دي. د هغې په هر اعتبار سره چې د کلي کوم مسایلي غم خادي دا ټولې ذمهواری زما په سر دي. بیا تاسو په خپله یو سوشل دغه یو پیج هم استعمالوئ په فیسبوک باندې ماشاءالله ستاسو ډېر زیات مینوال دي په لکونو ستاسو ویورز دي
ډېر علما خو چونکې د ویډیوګانو نه د دې سوشل خاص کر د فیسبوک نه دې نه اختلاف وي که نه، نو تاسو دغې حوالې سره سوشل میډیا ته څنګه ګورئ، یا چې کوم کسانو په ذهن کې د سوشل میډیا حیثیت نشته دی، هغوی ته به څه وایي؟ جی مونږ خو خپله ما خو دا چې د میډیا باندې د پیج باندې دا زما درس قرآن دی، دا زما خودن مال خپل جماعت کې درس کوم، ما یو پیره دې نه مخکې دا درس یو پیره مخکې رسولی دی. اوس یو څو پیرې مونږ درس کوو، هغې یو دوه درې ویډیوګان ورکړل، نو زما د بونیر کې ډېر شاګردان دي، هغې ټولې بیا ماته وایي چې مونږ ستا نه ریګولر درس شروع کړی دی، نو ته دا ویډیوګانې لږې په پابندۍ ورکوه. هغې نه به هغې کورونو کې درس کوو. اوس ما سره ډېرو ځایونو نه داسې رابطې شوي دي چې غونډ کور کې زما نه روغ کور روغې روغې پیملی درس شروع کړی دی. چې زه لږ هم درس چوټي کړم نو ما ته وایي یاره مفتي صاحب نن درس چوټي شو، درس په کله کوئ، خصوصا چې کوم اساتذه مې دي. نو بل ورځ مې راته یو استاذ ووایي چې ستا د فیج نه داسې ډېره فایده خلقو ته کېږي، نو ته دا دغه برقرار ساته. به هر صورت استادانو رایې د اتفاق د هغوی وایي چې خلقو ته دې فایده کېږي په دغې بنیاد باندې. ټیک دی د سوشل میډیا استعمال، فیسبوک استعمال، یاره جی چې سړی د ښه دغه دپاره استعمالي یو ښه فایده ترې الي او خلقو ته ترې نفع حاصلېږي. نن سبا کو زمونږ خصوصا علماء دیوبند دې ته مخامخ کېږي نه، او په دې باندې دا نه ورکوي، نو په دې باندې د اغیارو خلقو قبضه را روانه ده، د ډېرو خلقو عقاید پې خراب شو، د ډېرو خلقو نظریې پې خرابې شوې. نو زه خو وایم چې داسې کره علماء چې هغه دې میدان ته حاضر شي، خصوصا زمونږ علماء دیوبند خلق به ډېر څه زده کړي، د خلقو به د ډېرو عقایدو حفاظت وشي. نو په دغې حواله باندې چې یوه فایده کېږي د خلقو د نظریو د عقیدو د ایمان، نو په دغې حواله چې دا مطمح نظر وساتلی شي. خاص کر زه ستاسو چې کوم تقریرونه دي، ستاسو یو جدا انداز دی، تاسو په هغه انداز کې تقریر کوئ، وجه هم دغه ده چې خلکو باندې ډېر زیات اثر کوي. نو تاسو د دې لپاره مطلب دا دی چې څوک فالو کړلی د دغه انداز لپاره تاسو چې کوم تقریر کوئ، یا تاسو پیدایشي دغسې انداز؟ دا خو تپوس زما نه ډېر خلک کي چې څوک راته وایي ته کتاب کم ګورې، تا ترې کم کتاب نه وایي. ډېر شي ملګرو را سره رابطه وکړي چې دا ته کم تفسیر ګورې، څوک راته وایي چې دا ستا سره کم د کتابونو د تقریرونو کتاب دی در سره. به هر صورت ما سره دی کې هېڅ ذخیره نشته دی، خپل ذاتي طور چې یا یو مخصوص کتاب زه ګورم، تفاسیر هم ګورم، کتابونه هم ګورم، خصوصا مشکات شریف ډېر ګورم، هغې کې د احادیث مخې له راځي. ما خو داسې جي د چا په انداز هم نه یم روان شوی چې د چا نه مې د انداز زده کړی دی. خو به هر صورت دا مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه چې 400 سره تعلق دی، او زه سره په ټلیفون هم اکثر خبرې کوم، ما سره ډېر ښه خبرې تریم کوي. ما چې 2-3 پیرې هغه هم خپلې مدرسې ته راغوښتی و، زمونږ د علاقه کې ډېر ښه خلک خوښوي، هغه به جي ډېر هسې داسې په استقامت او داسې صفا خبرې کولې. نو زه هغه نه مې زده کړی دی، د هغوی خو مشران دي، د هغوی خو خپل انداز دی، دا زما خپل لکه دغه مې یو طریقه کار دی، لکه نه راته په دې کې څه تکلف شته دی چې دا زه په تکلف سره د چا طرز کوم. خو چې دغه طریقه کار مې دی، زه مدرسه کې پړهایي ډېره کوم، نو زما د سبقونو هغه ترتیب هم داسې دی چې طالب په ولو طالب د مخامخ د مخاطب د ذهن مطابق خبره کول. نو دغه کې مې تجربه هم وشوله، مختلف شاګردان رالل، نو په دغه حواله باندې دا بنو मसाला जात नए दौर के नए जायके। बन्नू मसाला जात तैयार करते हैं 20 से ज्यादा मसाला जात जो आपके किचन के तमाम जरूरियात पर पूरा उतरती हैं और आपको लाएगी जायकों की दुनिया में। आप आज ही अपने करीबी दुकान से बन्नू मसाला जात का नाम लेकर तलब करें। डिस्ट्रीब्यूटेशन या स्टॉक दस्तयाबी के लिए राब्ता करें। څنګه عام خلک خو چونکې ستاسو تقریرونه ډېر زیات په شوق اورو، هر سړي سره که ویډیو نه وي اډیو وي ځان یې تقریر ساتلی وي، ستاسو تقریر اوري. تاسو هم په موبایل کې چا تقریر ساتئ چې هغه تاسو کله کله اورئ؟ یاره جی اوس خو ډېره موده شوې چې نه ده اورېدلې، او چې د شیخ ادریس صاحب تقریر مې پکې ډېر اورېدلی دی، داسې د مفتي عبدالله شاه صاحب تقریر مې اورېدلی، د دې دواړو علماو تقریرونه اورم، او ډېره مینه مې ورسره هم دا دواړه مې خپلې مدرسې ته راغوښتي هم دي. هر کال مې دا کوشش چې دستربندۍ لم هغوی راوغواړم، نو د دوی دواړو تقریرونه اورم. تاسو ټړي مې او وخت هم تاسو سره کم دی، اخر کې به خاص کر زمونږ چې کوم فالوورز دي د همدم ټي وي تاسو مینوال دي، اخري میسج بس ورکوئ زمونږ بس کې. خجی زه خو ټول چې کوم مینوال دي اوس مونږ سره مخاطب دي د دې ټي وي په واسطه باندې، او اوس چونکې مخامخ دي زمونږ دا خبرې اوري،
زه خو هغې ټولو ته دا یو میسج ورکوم، دا یو دعوت ورکوم چې خپل د معاشرې د اصلاح فکر وکړئ. خصوصا ټولو مینوالو ته دا وایم چې د خپل اولاد فکر وکړئ. نن سبا اولاد چې دی بچي چې کوم دي دا ډېر غلط طرف ته روان دي. نو خصوصا زه وایم چې هر سړی بذات خود چې د کور مشري چې هغه د خپل اولاد فکر وکړي، ځکه دا اولاد چې دی دا یوازې د دنیا دغه نه دی چې سړي ته به په آرام رزق میلو شي، دمه به ورته په میلو شي. دا اولاد چې دی دا د آخرت ډېره لویه ذخیره ده. د دې په حواله ډېر غفلت دی زمونږ کورونو کې، خلقو کې د بچو د تربیت په حواله. نظام چې دی لږ په دې نظر ور واچي. هر سړی دا کوشش وکړي چې زما بچی ډاکټري کوي چې د هغې سره د حافظ قرآن شوي، انجینیرینګ کوي چې د هغې سره د علم وکړي. نو زه وایم چې دې کورونو کې به ډېر ښکلی ماحول پیدا شي. مونږ ولیدل چې څومره کشران خبره علي، څومره کشرانو کې ټیلنټ دی، څومره د کشرانو سره ماحول برابرېږي. نو زه خو وایم چې ټول خلق په دغه حواله باندې خصوصا په دې خپل اولاد لږ نظر وساتي، دا به ډېره بهتره. مفتي صاحب اجازت غواړو، خو کېدای شي زموږ په دې کتونکو کې بعضې کس تاسو تقریر نه وي کتلی او هغه وایي چې د مفتي صاحب انداز به څنګه وي. نو که تاسو بد نه ګڼئ کومه قصه چې تاسو دنده وکړه، خاص کر زه به د مار هغه تذکره وکړم، تاسو وایئ چې ټک ورکوئ مو ورکوئ پرش کوئ، که هغه تاسو په خپل انداز کې دا مختصر ووایئ تاسو به ډېره مننه وي. تاسو به دا خو ماسې چې منځ کې پکې خبره رالاله. بعضې وخت کې د تقریر کې هم چې اوږد شي که نه، نو دا مخاطبین پکې څه اوده شي، لږ دغه شي. نو دا ما کتاب کې لیدلی وي، اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کو، نو منځ کې پکې یوه لطیفه وکړله خوندوره. خپل انداز کې زه چې تاسو وکړئ هغه انداز اوس نه جوړېږي. په هر صورت اگر تقریر یو خپل انداز وي. زه ډېر کله تاسو به لیدلي چې کله درس کوم که نه او سبق وایم هغه یو شان، یو کله چې داسې عامه ویډیو لکه د اختر په شپه چې ما د اختر هغه دغه خلقو ته ورکو، نو زه ډېر کوشش کوم خو هغه شان نه جوړېږي. لکه دا د تقریر یو خپل انداز دی، د هغې کې جوړېږي. حاجي خان ما ووي په تقریر کې مو اوس ووي چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر منځ کې یوه خوندوره خبره وکړله. هغه خو حکیم الامت دی او پرشا حکیم الامت دی. هغه یوه خبره کړې و، ما دې تقریر کې ونه کړه، د هغې یو بله خبره درته کوم، ډېره قیمتي ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دی، وی که یو سړی دا غواړي چې زما دا کور دی زما د بیبي سره وران نه شوی او دا برقرار پاتې شوی، نو زه ورته یوه نسخه ښیم. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو مثال لیکلی وی، یو سړی باغ ته لاړ، باغ کې نوکر ساتلی و. هغې نوکر ته یې ماله میوه را وشو کوه، هغې نوکر ورله میوه ورکړله. بادشاه به هغه مالک به راتو، نوکر به میوه ورکوله. یو ورځ هغه مالک راغی، نوکر ته یې وی ماله میوه راکړه. هغه چې هغه میوه وشو کوله هغې مالک لی ورکړه، نو هغه ډېره ترخه وه. نو دې مالک ته یو چک دوه وکړو، د نوکر ته هغه میوه حواله کړله. مطلب یې دا و چې دا میوه ارتا وکړه. هغه هغې نوکر خوړله او ښه صحیح خوړله. نه دا مالک ورته وایي چې دا خو ډېره ترخه ده، ما یې برداشت ونه کړو. نه هغه نوکر ورته وایي چې یاره ته چې هر کله دې باغ ته راشي او ما ته ووایي چې میوه وشو کوه، زه میوه تاله درکړم، نو ته ترې وخورې، باقي ماله راکړې. نو هره ورځ چې ته میوه راکوې، نو د دې لاس نه ما ته خوږه میوه میلاویږي. هره ورځ ته ما له هغه خوږه میوه نیمه راکوې. نو نن چې تا دا میوه راکړه ما وڅکله، نو ترخه وه. ما وی هره ورځ د دې لاس نه ما ته خوږه میوه میلاویږي، نو دا د هغې لاس ترخه میوه ده چې هره ورځ ما ته خوږه راکړي. ای به نن به یې دا ترخه برداشت کړو. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي، کو دې خاوند سوچ وکړو چې دا ښځه هره ورځ تابعداري، ډوډۍ په ټیم تیاري، جامې په ټیم وي، خیر دی که یو ورځ بې ټیمه شوي، هره ورځ خوږه میوه میلاویږي، نو خیر دی کو ترخه رالاله. داسې کو دې ښځې سوچ وکړو چې دې خاوند شپه ورځ ما دپاره یو کړي، په حرام او حلال نه دی، زما مطالبې پوره کوي، اختر شو قدر مې پوره کوي. خیر دی که نن د یوه خبره داسې وکړه چې زما د طبیعت خلاف ته مونږ به لږ صبر وکړو. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی کو دا یو سړی یاد ساتي، یو ښځه خاوند چرې به هغوی کې اختلاف نه راځي. او هغه بله چې وجه هغه خو ما ووي تقریر کې مو یو مار راغی پیر صاحب ته وی چې زه ستا نه بیت کومه، دا مسل کې مسلې اکثر. نو هغې پیر صاحب هغې مار ته وی چې زه به تا ته بیت وکړم، خو بیا به ته ټکونه ورکوې. خلک په چیچي، نو خلک په وایي چې داسې مار دی چې مې بیت کړی دی، هم ټکونه ورکوي. هغې مار ورته وی چې زه به ټکونه نه ورکوم او ته راته بیت وکړه. جو هغې مار بیت وکړو. نو چې واپس لاړه وظیفه به یې کوله، ماشومانو ولید چې مار دی او چیچل نه کوي، ټک نه ورکوي. نو یو بل له به یې را پرېښود، دیوالونو له به یې را پرېښودو. وی د هغې مار د سر نه پټ وختو،
چې کله پیر صاحب له راغی وي پیر صاحب ورته چې دا د سره څه چل شوی دی نو هغې پیر صاحب ته هغې مار وی چې خو تا راته وی چې ټک مه ورکوه نو هغې پیر صاحب ورته وی چې تا د ټک سره پرش هم پرېښی دی ما مطلب دا و چې ټک مه ورکوه پرش کوه نو تا پرش هم پرېښی دی نو اشرف علي تنوي رحمت الله علیه وي بیبیانو له ټک مه ورکوئ او پرش کوئ که پرش هم پرېږدی ټک هم پرېږدی نو بیا هم د مار هغه حال ډېره مننه ډېره مننه جی قدرمنو کتونکو دا مولانا محمد اکبر صاحب چا تعلق چې بنیر سره دی او الله پاک دې وکړي چې د دوی دغه مینه موږ سره هم برقرار پاتې شي او زموږ مینه دوی سره هم برقرار پاتې شي خپل کوربه شپ الله ته اجازت ورکوي ګورئ همدم ټي وي د الله په امان